ډیره دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې په جماعت کې یو زوی او یو پلار ډېر بېدردۍ سره قتل کېږي. دوستانو، زوی او پلار د تړاو په وخت کې قتل کېږي. اهل په څه وجه قتل کېږي؟ د زوی او پلار یې ګناه څه وه او چا قتل کړل؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، کومول زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، دا واقعه په پېښور حیات آباد کې رامخته شوې ده چې په جومات کې د تړاو په وخت کې یو زوی او یو پلار ډېر بېدردۍ سره قتل کېږي. جومات هغه ځای وي چې هغلته خلک د الله تعالی عبادت کوي او مونځ خو هغه ځای دی، مونځ خو هغه وخت دی چې کوم وخت کې خلک الله تعالی سره خبرې کوي. همدغرنګې د زوی او پلار په تړاو باندې ولاړ وو، الله تعالی سره یې خبرې کولې او چا ظالمان راغلل او د زوی او د پلار یې په رمانچه باندې په سر باندې ویشتل او مازغه یې هغه ځای کې وغورځول او په هغه ځای کې ساه ورکړله. دوستانو، چې کله پولیسو ته دا خبر ورسېدو نو پولیسو په فوراً په هغه ځای کې خپل انویسټیګیشن شروع کړو، خو هغه ځای ته ونه رسېدل کوم ځای کې چې قاتلانو. دوستانو، چې کله پولیسو دا کټونه سیکل ډېر زیات ظلم شوی و چې په جومات ټول د وینو ککړو، جومات کې مازغه پراته وو، د دوی د سر مازغه ټول دوړې شوي وو. دوستانو، داسې ظلم خو څوک نه کوي، ظلم کوي خو دومره خو رښتیا هم نه کوي چې کله یو کس راپاسي او بل کس په سر باندې ولو د هغه مازغه دوړه کوي. دوستانو، دا زوی او دا پلار خو په تړاو باندې ولاړ وو او الله تعالی سره عبادت کولو، الله تعالی سره خبرې کولې. ویل کېږي چې په مونځ باندې ولاړ دي داسې چې الله تعالی سره خبرې کوي. دوستانو، د زوی او د پلار سره ډېر زیات ظلم شوی دی، خو اوسه پورې د دوی تپوس چا نه دی کړی ځکه چې دوی غریبانان دي او نه پولیسو د خپل انویسټیګیشن کې هغه کسان اغوستي دي. پولیس وایي چې موږ خپل کار شروع کړی دی، خو اوسه پورې موږ هغه کسانو ته ونه رسېدو ځکه چې هغه کسانو څه نوم نشانه نه ده پرېښې، سی نه دي پرېښې چې موږ په هغه نشانه باندې ورسو هغه کسان ګرفتار کړو. دوستانو، پولیس وایي چې تاسو خفه کېږئ مه، ډېر ژر به موږ تاسو ته خپل قاتلان ګرفتار کړو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.